محترم کتونکو نن زه تاسو ته د مال او دولت کې د پراخۍ دپاره ډېره زیاته زبردسته وظیفه ښایم. که څوک دا وایي چې زموږ دی په مال او دولت کې الله پاک پراخي راولي، رزق د الله پاک موږ له ډېر زیات کړي، دا وظیفه دې وکړي په اخلاص باندې انشاءالله العزیز. انشاءالله د الف لام میم دا وظیفه دې وکړي په اخلاص باندې. دا دې به تماشه وکړي چې الله پاک څنګه د انسان له رزق دا سیوا ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه په آل باندې په خاندان باندې. محترمو چاچا څومره څه مسائل وي، څومره مشکلات وي، الله پاک دې له ختم کړي. د چا څومره حاجات وي، الله پاک دې ټول حاجتونه زمنګ کتونکو لا زمنګ اوردونکو لا دا پوره کړي. دغه رنګې د رزق د چا څومره مسله وي، الله پاک دې هر چاته رزق ورکړي، بېسیار دې الله پاک له ورکړي چې دی په خپل هم دا رزق لګوي، دغه رنګ په بل چا یې مخوري، په بل چا باندې خپلې پیسې لګوي. الله پاک دې زمونږ ورونو لا زمونږ خویندو لا دوستانو لا ملګرو لا اورېدونکو لا هر چا له الله پاک پراخ رزق ورکړي، بهترین رزق پاک رزق دې له ورکړي. محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا دو وظیفې دي. کم سړی چې دا دو وظیفې کوي ټول عمر لبه د انسان محترم دا غریب نشي، دا انسان به فقیر نشي، دا به ټول عمر لا مالدار وي هو چې په دې فارموله باندې محترم عمل وکړو او په دې ښودل شوې طریقه باندې دا وظیفه وکړله، انشاءالله بادشاه به وي. محترمو په دنیا کې به داسې وخت تېری لکه چې دی بادشاه دی، په هر چا باندې بې اختیاره په هر چا باندې محترم دغه رنګې بېسیاره دا رزق او دا پیسې ورلګوي چې لاس محترم تنګېږي نه، مکمل لاس دا پراخه کېږي. ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. د هغې نه مخکې چې کوم هلکه دا وظیفه کوي، که زموږ ورونه کوي، که زموږ خویندې کوي، هغوی دپاره دا یو سوال دی چې کله وظیفه کوئ نو په اخلاصه کوئ او سپیشل دا وظیفه چې کوئ نو په دې نیت باندې کوئ چې پروردګاره مال او دولت دې راکړو، زه به ستا مخلوقاتو باندې لګوم. نو بالکل محترمو چې کله زموږ نیت د حالې شو او کله په موږ د الله پاک د مخلوقاتو اراده وکړله، انشاءالله العزیز تاسو به تماشه وکئ، د رزق باران به الله پاک موږ تاسو باندې وکړي. څنګه ویل کېږي نیت صفا منزل اسان. چې کله محترمو نیت صفا وي که نو سپین سوارې ده. نو موږ به خپل نیت د خالص کړو، د زړه نه به دا وظیفه وکړو. نو انشاءالله العزیز فرمایي چې کوم سړی په ځمکې والا باندې رحم کوي، اسمان والا په ده باندې رحم کوي. الف لام میم چې کومه وظیفه ده نو الف لام میم کې محترمو دننه ډېر زیات رازونه پراته دي او دغه ټول رازونه به الله پاک د قیامت په لویه ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته محترمو دا وایي. نو چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو څومره رازونه پکې دي، څومره پکې پټې خزانې دي، څومره پکې مال او دولت دی، څومره پکې حاجات دي، څومره پکې د پریشانو حل دی، دا ټول به الله پاک په بهتر احسن او مزیداره طریقې باندې دا حل کوي. یاد ساتئ محترمو چې وظیفه دا ډېره زیاته اسانه ډېره مزیداره او چې موږ یې د زړه نه وکړو په اخلاص باندې وکړو، انشاءالله العزیز الله پاک به حالات دا بهتر کړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو د هغې لپاره شرایط د 15 وخته مونځ دی، ورسره محترمو د قرآن مجید تلاوت دی، ورسره محترمو د ګناه نه فریض دی. څومره د انسان وس کېږي دونه به د ګناه نه پرهیز وکړي او دغه رنګې د الله پاک په نعمتونو باندې په احسانات باندې شکر ویستل دي. دغه څلور خبرې دا شرایط دی او د هغې نه بعد د وظیفه شروع کړي، انشاءالله اثر به لازمي کوي. نو کوم سړی دا غواړي چې الله پاک د هغه له مال او دولت دا ډېر زیات ورکړي، بې انتها دې ورکړي، دا دو وظیفې دي کې محترمو. یو وظیفه د الف لام میم. یاد ساتئ چې کله موږ وظیفه کوو نو هټ ټیټه به کوو، الف لام میم. په دې ترتیب باندې دا وظیفه به موږ وکړو 341 پېرې به کوو روزانه، سهار او ماښام 341 پېرې 341 پېرې به دا وظیفه سهار او ماښام کوو، روزانه به کوو. انشاءالله الله پاک به زموږ ستاسو حالات دا بهتروي. موږ صرف وظیفه کوو، یقین به د الله پاک په خزانو باندې ساتو، یقین به د الله پاک په ذات باندې ساتو. انشاءالله العزیز څومره کامل یقین وي
دومره الله پاک حالات دا بهتر کوي. دویمه خبره محترمو دا ده چې کوم سړی د ساري سنتو کې او د هغې نه بعد بیا وظیفه کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا وظیفه محترمه یو شپېرې هر سحر کې یو شپېرې انشاءالله العزیز د دې وظیفې برکت باندې الله پاک زموږ او ستاسو ټول کارونه دا محترم بهتر کړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.